الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې بیان د تقسیم د میراث شروع دی، نو د اولاد دپاره حصې مقرر کړي چې د نارینه دپاره په مثل د حصو د دوو زنانو دی، یعنې د زوی حصه چې ده هغه دوچن ده، د یو زوی حصه د دوو لوڼو برابر ده. اوس که لوڼه یو سړی مړ شو، د هغه لوڼه دوه یا د دوو نه سیوا پاتې شوې، نو بیا د هغو دپاره 2/3 مال دی او نور مال به بیا نورو میراثخورو باندې تقسیمېږي. او که چېرته دا لوري یوه وه او یو سړی مړ شو یا یو ښځه مړه شوه، یوه لوري پاتې شوه نو بیا د هغې دپاره نیم مال دی، نیم مال به بیا په نورو میراثخورو باندې تقسیمېږي. نو 3 صورتونه دغه شو. بیا د مور و پلار هغه میراث بیان کړو چې د مور و پلار د هر یو دپاره 6 حصه ده، د هغه مال نه چې دې مړي پرېښودی، که چېرته د ده مړي دپاره اولاد دي نو بیا 6 حصه د مور و پلار شوه، 4 حصې پاتې شوي، دا به د هغه اولاد شي. او که چېرته اولاد نه وي د مړي، مور و پلار د ده میراثخواره وګرځي، نو د مور دپاره بیا 3 حصه ده، پاتې 2 حصې مال به د پلار ته میراویږي. او که چېرته د دې مړي دپاره وروڼه خویندې هم وو، 2 یا د 2 نه سیوا یا یو هر څوک وو، نو بیا د مور دپاره چې کوم دی هغه 6 حصه ده، او پاتې 5 حصې مال چې دی نو هغه بیا پلار ته میراویږي، د هغه وروڼو او خویندو ته مال نه میراویږي. خو د دوی د وجې نه چې کوم دی د مور حصه کمه شوه، د 3 نه 6 حصې ته لاړه، دا به د وصیت نه وروسته او د قرضې نه وروستو دا حصې جاري کېږي. نو اوس بل یو صورت، دا 6 صورتونه مخکې تیر شو، ټول 12 صورتونه په دې رکو کې. نو دا 1 صورت بیانېږي چې ولکم نصف ما ترک ازواجکم، او ستاسو دپاره نیم هغه مال دی چې پرېږدي ستاسو بیبیانې، ان لم یکن لهن ولدنا، که چېرته نه وي د هغو دپاره اولاده. یو ښځه مړه شوه او د هغې خاوند پاتې شو، او د دغه ښځې د دې خاوند نه یا د بل خاوند نه اولاد نشتي، نو د دې مال چې دی هغه به خاوند ته نیم میراویږي، او نیم مال چې پاتې شو نو هغه به د دې ښځې نور میراثخواره پلار به مور به یا نور وروڼه څوک به هغو ته میراویږي. نو دا 1 صورت دی. 8م صورت دا دی فإن کان لهن ولد فلکم الربع، که چېرته وي د دوی دپاره اولاد نو بیا ستاسو دپاره 4 حصه ده، مما ترکن د هغه مال نه چې دوی پرېښودی وي، من بعد وصیت یوصون بها او دین، وروستو د وصیت نه چې وصیت کوي دا زنانه په هغې باندې، وروستو د قرضې نه. اوس که چېرته د دوی دپاره اولاد وي، ښځه مړه شوه او د هغې اولاد هم پاتې شو او خاوند هم پاتې شو، نو د خاوند دپاره به دا مال به 4 حصې شي، نو 4مه حصه به خاوند ته میلاو شي، او نورې 3 حصې چې دي دا به اولاد ته میراویږي. نو کله چې د دې ښځې اولاد نه و، د دې خاوند نه یا د بل خاوند نه، نو بیا د دې خاوند حصه هغه زیاته وه، نیم مال ورته میراویده. چې کله د دې اولاد شته
نو بیا د خاون هغه حصه کمه شوه، د نیم مال نه څلورمې حصې ته لاړه، 1/4 حصه دې خاوند ته میلاویږي. ولهن الربع مما ترکتم، او د دوی دپاره څلورمه حصه ده د هغه مال نه چې تاسو پرېږدئ، ان لم یکن لکم ولده، که چېرته نه وي د دوی دپاره اولاده. نو دا نهم صورت شو. اووم او اتم صورت مخکې بیان شو. اوس نهم صورت دا دی چې سړی مړ شو او د هغه ښځه پاتې شوه او د دې سړي چې کوم دی اولاد نشته، د دې ښځې نه یا د بلې ښځې نه، نو د دغه ښځې دپاره چې کوم دی د هغې د دې خاوند په مال کې به میراث رسي څلورمه حصه 1/4. فإن كان لكم ولد، که چېرته وي ستاسو دپاره اولاد بیا عام دی، که هغه زوی وي که لور او نوسی او که نوسی وغیره دا ټوله. فإن كان لكم ولد، که چېرته وي ستاسو دپاره اولاد فلهن الثمن، نو بیا د دې زنانو دپاره اتمه حصه ده د هغه مال نه چې تاسو پرېښودی، وروسته د وصیت نه چې تاسو وصیت کوئ په هغې باندې، وروسته د قرضې نه. نو که د یو سړی مړ شو د هغه ښځه پاتې شوه او اولاد شته د دې سړي، د دې ښځې نه یا د بلې نه، نو د دې دپاره اتمه حصه ده. او که دا ښځې سیوا وي، 2 وي 3 وي 4 وي، نو د هغوی هم دغه څلورمه حصه او اتمه حصه کېږي. نو دا په خپل منځ کې بیا برابر تقسیموي. مثلا دا سړی مړ شو او د هغه چې کوم دی اولاد پاتې شو او ښځې هم دي، نو که یوه وه نو اتمه حصه ده یوازې دې ته میلاو شوه، که 2 وي نو دا اتمه حصه به 2 په خپل منځ کې تقسیموي، که 3 ښځې پاتې شوې نو دا اتمه حصه به په خپل منځ کې 3 حصې کوي، او که 4 پاتې شوې 4 ښځې نو بیا به دا اتمه حصه په خپل منځ کې دوی تقسیموي، 4 حصې کوي به. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. دا 11 صورت دی. که چېرته وي یو سړی چې د هغه نه میراث وړلی کېږي، کلالة میراث، چې د هغه نه اصول یا نه فروع، نه په پورته مور و پلار وي او نه په ښکته زامن او نوسي وي، نو کلاله دغه سړي ته ویلی کېږي میراثه. ورونه خویندې یي، که ورونه خویندې یي نو خیر، خو چې اصول او فروع نه، مور و پلار او دغه شانتې بچي او دای نه. او امرأتون یا یو ښځه وي دغه شانتې چې هغه هم میراث وي. وله اخ او اخت، او د ده دپاره یو ورور یا یوه خوري. یو سړی دی هغه مړ شو او د هغه میراث دی، یا یو ښځه د هغه مړه شو هغه میراثه ده، د هغې صرف یو ورور دی یا یوه خور ده، نو د هر واحد د دې ورور او خور دپاره به 6مه حصه وي، د هر یو دپاره به 6مه حصه میلاویږي. دا 11 صورت دی. خو د دې میراث نه مراد چې کوم دی هغه میراث دی چې هغه د ده د وروڼه خویندې چې دلته یي د ده، نو دا چې د صرف مور نه وي، اخیافي وروڼه او خویندې، اخیافي وروڼه او خویندې، یعنې چې د مور نه وي او د پلار نه وي، او پاتې شو سکه رور او سکه خویندې چې پاتې شوي، سکه وروڼه او سکه خویندې، او یا چې کوم دی علاتی چې د پلار نه یا د مور نه وي، نو هغه بیا د سورت نساء په آخر کې هغه حکم دی د هغې، هغه بیا وروسته راځي. نو دا هغه میراث سړی دی او هغه میراثه ښځه ده چې د دې یو ورور او یو خور پاتې شوي، خو د مور نه یا د پلار نه وي، نو د دغه رور او خور دپاره به 6مه حصه میلاویږي. فإن كانوا اکثر من ذلک، دا 12 صورت دی. که چېرته وي دوی زیات د دې نه، یعنې دا وروڼه 2 وي 3 وي 4 5 په پورته، یا خویندې زیاتې وي 2 3 4 5 6 وغیره، نو فهم شرکاء فی الثلث، نو دوی ټول شریک دي په 3مه حصه مال کې، نو مال به 3 حصې کې، نو 1/3 کې دو شریک شو، 1/3 حصه به دوی ته میلاو شي او دا به ټول بیا برابر تقسیموي، او نور مال چې پاتې شو هغه بیا نورو میراثخوړو ته میلاویږي. من بعد وصیت یوصی بها او دین، وروسته د وصیت ته چې وصیت کېږي په هغې باندې، او دین نه وروسته د قرضې نه، غیر مضار کونو غیر مضار، شی تاسو نه ضرر رسونکي، تاسو په داسې حال کې شی چې ضرر نه رسوئ چاته.
په قرضو کې هم چې قرض چې کوم دی د چا شته او هغه قرض د چا ډوب کوي نو هغه قرض خواته به نقصان ورسوي. او په وصیت کې هم وصیت هغه سړي مثلا نه دی کړی دی مړي او تاسو د خپل ځان نه وصیت جوړ کړئ او بل سړی آسې به د ده په مال کې شریک کوي نو ضرر به درته ګورې نه رسوئ. وصیت من الله دا وصیت دی د الله د طرف نه والله علیم حلیم الله په علم والا دی او صبرناک دی صبر والا دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم او ستاسو دپاره نیم هغه مال دی چې پرېښودی وي ازواجکم ستاسو بیبیانو که ښځه مړه شوه او خاوند ترې پاتې شو نو خاوند لپاره نیم مال دی. خو دا په هغه صورت کې لم یکن لهن ولد کې چېرته د دې ښځې لپاره بچي نه وي نو د دې خاوند نه یا د بل نه فإن کان لهن ولد که چېرته وي د دې لپاره بچي اولاد فلکم الربع نو بیا ستاسو لپاره څلورمه حصه ده مما ترکنا د هغه مال نه چې دوی پرېښودي من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصین بها چې دوی وصیت کوي په هغې سره او دین او وروسته د قرضې نه ولهن الربع او د دوی لپاره څلورمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پرېښودی وي چې سړی مړ شو ښځه پاتې شوه او د دې لپاره اولاد نشته لم یکن لکم ولده که چېرته نه وي ستاسو لپاره اولاده نو د ښځو لپاره څلورمه حصه شوه. فإن کان لکم ولد اوس که چېرته وي ستاسو لپاره اولاده فلهن الثمن بیا د دې ښځې لپاره یا د دغه ټولو ښځو لپاره اتمه حصه ده مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پرېښودی من بعد وصیت وروسته د وصیت نه توصون بها چې تاسو وصیت کوئ په هغې سره او دین او یا وروسته د قرضې نه. وإن کان رجل او که چېرته وي یو سړی یورث چې د هغه نه میراث وړلی کېږي کلالة میراث او امرأة یا یوه ښځه هم دغه شانتې میراثه وي وله اخ او اخت او د ده لپاره روري یا خوري من د مور نه دا په بعضې قراتونو کې شته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه شانتې نقل دی وله اخ او اخت من دا لفظ پکې زاید شته په بعضې قراتونو کې او د ده لپاره رور او خوري د مور نه فلکل واحد منهما السدس نو د هر یو د دې دواړو نه شپږمه حصه ده د هر یو دپاره د دې دواړو نه شپږمه حصه ده. رور ته به هم شپږمه حصه ملاویږي او خور ته هم شپږمه حصه چې یا رور پاتې یا خوره. فإن کانوا اکثر من ذلک که چېرته دوی زیات وي د دې نه دوه وي یا د دوو نه سیوا وي فهم شرکا دا خو چې یو دې پاتې شوی یو روري پاتې شوی یا یوه خور پاتې شوي نو که یو روري پاتې شوی د هغې هم شپږمه حصه ده که چېرته یوه خوري پاتې شوي د هغو دپاره هم شپږمه حصه ده. اوس که چېرته دوه وي یا د دوو نه سیوای رور او خور یا رونه او خویندې دا زیات پاتې شوي فهم شرکا فی الثلث نو دو بیا شریکان دي په درېمه حصه کې مال به درې حصې شي 1/3 حصه به دو ته ورکړی شي او بقایا مال چې کوم دی هغه نور میراثخوړو ته ورکولی کېږي. من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصی بها وصیت کېږي په هغې سره او دین نه وروسته د قرضې نه غیر مضارین شی تاسو نه ضرر رسونکي وصیتا من الله دا وصیت دی د الله د طرف نه والله علیم حلیم الله په علم والا دی او صبرناک دی.